دا شیونه راغلي وو نو په هغو د دو دا ویل چې مړه درې دي که نه سره سره حقونه پلار زوا روح القدس څه شو درې شو چا د تین حقونه مې سره سره نامې ورکړو د خپله فلسفه چا پسې ولګوله د خپل کتاب الله چا پسې ولګولو فلسفې پسې ولګولو نه ګمراه شوي بیا دلته مختلف فلسفې راغلي دي نو هرې زمانې کې کوم روشنخیال خلک وو هغو د خپله فلسفه او پسې ولګوله چا پسې ولګوله د وخت چې کوم د فلسفه وه هغې پسې ولګوله ګمراه شو تاسو ته یاد وي چې وخت مخکې داروین فلسفه وه ډېره زور شور کې وه هغه کې خلاف مو کتاب ولیکله دهریة اسلام تک نو په هغې کې ما مخته ډېر داسې روشنخیال رول و د موږ د علماو کې د خپلو علماو کې چې نه دا کېدای شي دا مخکې بېزو وي پوه شي مطلب یې دا چې مخکې اول انسان بېزو اول بوټه و بوټي نه پیدا شو بیا وروسته نه بېزو جوړه شوه بېزو نه بیا انسان جوړ شو نو دا د دو عکسي بیا چې وخت تېر شو فلسفه تسنس شوه ختم شوه دلته د امام بخاري رحمة الله په زمانې کې فلسفه وه د یونان فلسفه وه د یونان فلسفه دا وه چې علت او معلول دا لازم و ملزوم دي چې کوم ځای کې علت وي هغه ځای کې به معلول وي بل دغه وه دا دې کې نه وه دا فلسفه د امام بخاري دا فلسفه وه څو کتابونو کې موجوده ده چې جوهر څه تللی شي کوم جوهر ده ذات هغه تللی شي اعراض نشي تللی داسې ده که نه چې کوم مثلا کوڼه ده تللی شي کوڼه تللی شي خو کوڼه ګرم ده یا یخ ده ده تللی شي یخواله ګرمواله نو نشي تللی دا مخکې زمانې کې دا فلسفه وه دا فلسفې باندې و خلکو یعنې ترکیب و نو معتزله دا روشنخیاله وه څه شو روشنخیاله وه د خدای تابو درشي فیل تنګېږي ما ته که ځان تا خو نه دی که نه هم کوم که نه نو هغو معتزله چې کوم دغه عقل پسند وو څه شو هغوی چې کوم شی په عقل کې ساره نرسي نو هغو به دوی تویل کول موږ یې چې داسې یایو موږ داسې یایو چې کوم اهل سنت والجماعت هغه یې چې په دین کې داسې یو شی نشته په اسلام کې چې د عادي عقل نه خلاف وي خو البته د عقل نه بلتر کېدلی شي لکه څنګه موږ په ذهن کې د دجال سولي نرتله چې هغه به څومره ټینګه وي پرسته بوسي عقل نه بلتر وه خو د عقل نه خلاف نه وه عقل نه خلاف نه وه نو د دین یو شی د قرآن او د حدیث یو شی د عقل نه خلاف نه ده البته د موږ عقل نه بلتر ده موږ عقل هغه تللی نه شي موږ عقل کمزوره ده که د ته یې سونې تله جوړه کړي سونې دې پوره جوړه کړي تله یې وه په هغې کې غرونه تلې نو تله به موته کې غر نشي تللی ځکه چې غر وي نو د موږ عقل هغه سونې تله ده دې کې دنیا شي نه خو تلا شي ورکړي خو د آخرت شي نه نشي ورکړي تللی نو دو په زمانې کې ده دا ویلو چې د اعمال چې کوم دي دا تللی نه شي قیامت کې به د میزان نه الله رب العالمین چې کوم مطلب ده دا مجاز مراد ده نه څه مراد ده نه الله تعالی په دا پړو کې دوی شونه به وګوري جایزه به واخلي چې دوی پر کوم څه تومره سزا پکار ده لکه څنګه یو جج نه خپلې سزا داسې سزا کوي تللی نه شي تللی به نه وي ځکه چې څنګه به عملونه تللی شي امرونه خو چې کوم دی هغه خو تللو شی نه ده امام بخاري رحمة الله یې چې ګوره په دین باندې ټینګ اوسه دا اول پیغام یې دا ده څه ده اول پیغام یې دا چې په دین ټینګ اوسه د فلسفې بدلیږي به څو وخته مخکې تاسو ته معلومه چې نیوټن فلسفه وه چې هغه وویل چې علت او معلول دا خپله کې لازم و ملزوم دي دا وه که نه
د کوم سکول یې د نیوټن دا فلسفه وه چې کوم ځای کې علت وي په دې کې څه شی وي معلول وي چې اور وي ګرمي بوي چې اور وي ګرمي بوي نو اور څه شو دا چې کله علت شته خو خو څه شي معلول موجود وي ځکه بو دا موږ روشنخیال چې کوم سر سید احمد خان صاحب شو پرویز وغیرہ شو دو کې اخلاص وي یا بې اخلاصي وي خو ګمراه دي او ویلو چې د نبي کریم دغه چې کوم دا ابراهیم علیه السلام چې کور ته وچولو ورته دی یوه دوایي سولولې وه ځان باندې یوه دوایي ده د دوایي ځان سولولې وه دې وجې سولولې وه چې دا ورته چولو بس هغه د چاغې ته الله رب العالمین ته ترتیب وښیلو یوه دوایي وسولوله په ځان باندې چې کله ورته وچولو ور په دوایي باندې اثر نه کول د ور په دوایي باندې اثر نه کول نو علل معلول ته څه هغه ته خبره جوړوله چې موږ قرآن ټیک ده هغه ځکه خبره دښمن شوې ده نو چې هغه مې بیا اعتراض کېدو چې موسی علیه السلام ټنډی والې وه په هغه باندې په کوڼې باندې دوه چشمې وربتلې وي هغه وایي تاسو پوه نه یې شوي ټنډی خوستې وه هغې کې غر ته پوس وختو چې غر نه خپله وکتله چمه یې وکتله وکتو غار یې وکتو نو هغه چټان هغه نه چشمې روانې اوس ویلې چې دا ځکه چې ټنډی علت او معلول سره نه جوړېږي خپله کې خبرې چې پوه شئ بیا هغه نه بعد تاسو بله فلسفه راغله د نیوټن نه بعد بله راغله چې نه علت سره معلول ضروري نه ده علت سره معلول ضروري نه ده دې فلسفې په بنیاد باندې څه جوړ شو اتمام جوړ شو د اتمام دغې فلسفې باندې جوړ ده اصل علت څوک ده د کائنات الله رب العالمین دنیا فلسفې بدلتی रहेंगे دنیا فلسفې بدلیږي نه قرآن بدلیږي نه حدیث بدلیږي خبرې دې پوه شئ دا تا ته پیغام لیکي ته یې به وایې وره دا تا ته یایي چې پګړۍ دې وتړله داسې نه وي چې د وخت فلسفو نه متاثر شي د وخت سیاست نه متاثر شي د وخت چمک دمک نه متاثر شي د ذلت او د وخت د مال د دولت نه متاثر شي ته چې کوم ډېر عظیم انسان یې ته د مسلمان یې ته علم وکړو داسې نه وي چې د مال د دولت دپاره د عزت او منصب دپاره د دین د یو حرف نه پرسته راشي څنګه مو خوښه پګړۍ مې قطن نه وایي که داسې کړی د یو حرف نه واپس نرسئ د دین د قرآن مجید د یو حرف نه واپس نرسئ چې څه قرآن یلي هغه حق دی د وخت فلسفي به تېرېږي دا به ختم کېږي دا به سیر شي تاسو به ګورئ تاسو مخکې به دا څه شي هوا منصوره شي خو دا قرآن مجید په هغه ځای باندې مړه شي دا کلمه به وایي چې لا اله الا الله څه به وایي لا اله الا الله دا درس ورته درکوي یو پیغام یې دا راکړو مشتبه خري شي پوه شوئ نو معتزله ورته یې ویلو چې تاسو څه یې موږ تاسو پاته نه لګېږي خو ما څه ده وأن أعمال بني آدم يوزر دا به تللی شي اوس راشي نشي تللی اوس یې وګورئ اوس څه تلي خلک تبه تلي تبه څو تبه دی دا 99 تبه دی دا څو تبه دی دا 100 سنټیګریډ تبه دی دا څه یې دا او نن سبا حرارت تللی شي منډوي شان کې ګړۍ لګېدلې ده یہی چې 22 سنټیګریډ ته څه پورې کوي 22 دا 30 دا یہی که نه ګرمي وتړله شوه تاسو خو چې نشي تللی ساینس ته وښیله چې ګرمي ته لاړ شي سردي ته لاړ شي تبه ته لاړ شي بیماري ته لاړ شي درنه ته اعمالو ته لاړ شي دا خبره به ختم شو بل پیغام تاسو ته موږ ته بخیل بل راکوي غاز ده کوي دې آیات کې دې آیات کې د امام بخاري رحمة الله دا عادت ته چې دا ابن حجر رحمة الله فرمایي چې دا عادت ته چې دا کوم باب د ختم کوي تاسو ته مو ویلي وو دا خبره کړې مو بار بار مې کړې ده په هغه داخلي کې داسې لفظ لري چې د هغې واژې نه پته ولګي چې دا کتاب یې مو ختم شو نو اخري کې د کوم کتاب ترلو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله چې مجلس برخاست شي څه یې اخري کې څه سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله بحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك رسول ذکر کوي خو
خو امام مولا شیخ حدیث مرشد امام هغه یې چې کوم ځای کې امام بخاري رحمة الله کتاب ختم کوي په هغه ځای کې داسې خبر لري یو پیغام یې کوي چې مرګ تیاري وکړه. اوس وګورئ مرګ تیاري ده که نه تیاري وکړي. قیامت ته تیار شه، اعمال به دې تللی شي. ستا اعمال چې کوم دي د خبرې دي په وخت باندې کوه. هره خبره چې د خولې نه وباسې هغه پهلې ټولو پھر بولو، مخکې تله بیا یې کوه چې دا خبره به زه سبا ته د الله رب العالمین جل جلاله په عدالت کې په میزان کې دا خبره چوم. دا خبره چوله چې کومه خبره زه کوم دا خبره د الله رب العالمین د میزان لایقه ده که لایقه نه ده؟ که لایقه نه وي مه یې او که به کوي هغه خبره ده بیا یې وګوره چې اخلاص دې ورکې شته که نه شته ورکې. که اخلاص دې ورکې نه وي بیا څه ده؟ بیا دې خبره څه ده؟ بې وزنه ده. زه همیشه دا خبره کوم، ډېر بار بار یې کوم چې دین اسلام تاسو حق ګڼئ. حق دین ده، یقینا حق ده، قرآن حق ده، حدیث حق ده. چې ته حق په دروغ ورغله ده. موږ د حق ته اسلام راولو، د حق دپاره بیا دروغ جاري رسوي ته. حق به په حق رسي. څه شي؟ حق به په حق رسي. دا تصور ذهن نه لرې کې چې د حق دپاره به زه داسې لارې اختیاروم چې هغه به د انګریزانو لار وي، هغه به د یورپ لار وي، هغه به غو تهذیب وي چې تا یې واچوم هغه نه به اسلام رسي. یاد لرئ اسلام په اسلامي نه رسي، اسلام په اسلام رسي. اسلام به په هغې طریقې رسي چې کومه طریقه حق ده، دین حق ده، طریقه یې چې حق وي، بلې طریقې نه رسي. نو همیشه نمایشي شیونه ځان ساتئ. نمایشي شیونه کوم دي؟ ریاکاري. نن سبا ریاکاري عظیم دار ده. چې دیګ پخوي فوټو وي د اوبو چې دا مو دیګ پخله نو دوی وزن کامل نه دا دیګ تاسو دیګ راخله په تلې کې واچوئ، هغه فوټو راخله تلې کې واچوئ، تلې کې واچوئ څه تله ډکېږي نه. زموږ هغه اعمال دي ټول ریاکاري اعمال دي دا په تلې کې نه رسي. دې وجې نه نتایج نه راوځي. د نتیجه چې نه راوځي نه وجه دا ده چې ریاکاري اعمال دي ټول. مو خلک وګوري مو میډیا کې زه راوښه داسې وکړه دا ټول څه دي دا ګوري یاد لرئ دا هغه اعمال دي چې هغه چې کوم شي کې ریاکاري راغله هغې نه ختم شو. نو دا نه وي کېدلی شي ځینو خلکو کې ښه نیت وي ښه هېڅ اعتراض نشته ده، خو دی چې کوم کار چې کوي نمایشي یې مه کوه، د خپل ځان نمایش کې مه کوه، د خپل ځان نمایش کې مه کوه. بیا ته یې ګوره چې الله رب العالمین تا ته لارې خلاصوي که نه خلاصوي. الله رب العالمین جل جلاله ته کله انشاءالله خیر حاصل به یې نه کړي. نو دویم پیغام دا ده چې د قبر تیاري وکړه. قبر تیاري وکړه، ځان تیار کړه آخرت لپاره. داسې نه وي چې سبا ته ته بیا فعل راشي په دې کې تا خبرې به تلا شي، تا اعمال به تلا شي. اوس نه دا چې دا تا اعمال به وزني کېږي څنګه دا خبره پاتې شوه. دا وزني کېږي به واله چې تا کې تقوا راشي، تا کې اخلاص راشي. د اخلاص به څنګه رسي؟ په دغه یاد د سکي موجود دغه شی. الله تعالی بمرسم فرمي سبحان الله وبحمده ټول عیوبونه پاک د الله رب العالمین وبحمده زه الله تعالی په کې بیانوم سره د حمد تش په کې نه بیانوم حمد سره چې الله تعالی د تمام کمالاتو متصف ده، جمالنا کمالنا تمام چې څومره صفتونه یې دا خو بیا مالک دا ده چې دا یې مالک شو نو محبت یې په زړه کې راوړو که نه راوړو؟ محبت یې راوړو زړه کې. سبحان الله العظیم الله تعالی تمام عیوبونه پاک ده، ټول عیوبونه پاک ده او هغه ډېر لوی د عظمت والا ده. ته په زړه کې عظمت راوړو که نه راوړو؟
د عظمت چې محبت خپله کې میلاو شي دنه خشیت جوړي څه جوړي دنه تقوا جوړي شي چې کله په دې طریقې سره کثرت محمود ده مطلوب ده خو که په دې طریقې ته وویلو په دې خیال سره تا کې به تقوا پیدا کېږي او تقوا چې کې پیدا شوه ځمکه څه راځي که ته را درنه کوي ځکه صحابه کرامو یو کړوا موږ ته کړوا یو عربي کې ته مود یې دا وربشي د موږ غوره د سونی دا الله په نوم ویل کو دا برابر نه دي ویلې چې هغه ډېر خالص وو ډېر اخلاص ورکې وو ډېر سچي وو اخلاص یې سچي ته سچي ختم ده نن سبا اته بجې پروګرام شروع کړئ دوی ته مې ویل چې کله اته بجې تاسو یو منټ مخکې کوئ راست کو بیا تاسو خیر نه خبره چې کوي هغه پر کوي دروغ ما کوي خلکو سره ما خلک ته ټګي ټوګي ټوري کوي نو بهرحال دا تقوا چې کوم دروشي ته کې ته اعمال وزني شوس دا تقوا چې کوم دا داسې په شي باندې تاسو وګورئ دا الله رب العالمین تاسو متقی شئ تاسو ته برکات نصیب کړي دنیا برکات نصیب کړي ته خبره ختم کوو شو امام بخاری رحمت الله علیه ډېر لوی ادیب نه ده داسې یاد لري غټ ادیب نه ده تاسو خو دا بخاري کې شریف چا چې پړو کړی ده او ته پته لګي چې د خپل سوس روشي دا لوی ادیب نه ده د عربی فارسي بان ده څه ده فارسي الف فارس نه ده خو چې حدیث کوم دي هغه ټول صحیح دي صحیح حدیث دي اکثر ټول نه زیات صحیح حدیث کوم څه شي دي په دې کې ترکي تقوا انت ده ولا جوا چې کله به یو حدیث د سند تحقیق وکړي دا صحیح ده په نسبت باندې صحیح وو نو به دوه وخت نفل وکړي او غسل به وکړو و بلم به دوه طواف به وکړو دوه وخت نفل به وکړو یا رب العالمین جل جلاله دا دغه واچو کتاب به داخل ته نه داخل ځکه به اطمینان ته راغللو به داخل نو دغه تقریبا او زرا مکرر حدیث دي تکرار سره جامع کې تقریبا او زره جوړیږي نو څوار نظر نفل ذکر څوار نظر نفل ذکر څوار نظر وهر حدیث او څه کې لیکل ده دي تقوا برکاتو چې کله دا کتاب د عربو کې د کلام کو نو عرب داسې خلک ده ډېر ښه خلک ده خو دو کې یوه خبره شته چې دو د اجامیان ته داسې یي د موږ چې کوم د عرب نه دي هغه یې دو ګونګیان دي ګونګا پیژنې چې وایي بله خبره هغه نه زده دلته دو یې چې دی د چې کوم دي د غیر عرب چې کوم دي دو یې یوه خبره زده کړې ده شپږمه اول شپږمه درېیمه شپږمه دوسره بله ژبه نشته دغه شپږمه به ورته یایي موږ هغه فصیح یو موږ هغه د یوه اوښ نامې چې کوم دي تقریبا شپېته د یوه اوښ نامې دي خو داسې نه چې د کربوغي اوښ د دوابي اوښ بیا خو بیا اوښ شو که نه اوښ به کې نه وي ابو نقا وي یا ابو جمل وي دا نامې به کې خپل لیکي خبرې چې پوه شوې دغه ته د غوسکیو د وریو د شپږمې کې شپېته نامې دي هلال فلکا بدر دا نه چې د څلورم شپږمه ځکه هغه موږ ته اهمیت نه راکوي بالکل نه ورکوي عجمي ته اهمیت غوسه اړو ورکوي نه سره حق ده ځکه چې یو زبان فصیح ده دویم فایده هغه کې دا ده چې دو په زبان کې الله تعالی قربي نازل کړی او داسې کتاب نازل کړی چې همیشه قیامت ته پورې وي حق ده چې وفقه وکړي په دې باندې خو هغې باوجود امام بخاري رحمت الله تقوا برکت و چې دا کتاب یې کلاو کو نو اول خطاب دو ته عرب ورکړی ده اصح الکتب بعد کتاب الله سندا ترى لقيت سند نور خبرك ايش ده ترى سندا سند په لحاظ دا اصح کتاب نو تقوا اختیار کړئ تقوا دې پر څلور شي نه دي یو علم ده خدا سي علم نه چې تاسو په مطالعه سیخ کې نه بل نه زده که سینې نه په سینې راځان ته نن سبا عجیبه خلک ده وی بو چې کله ریټایر شي د ډاکټر نه ریټایر شو انجینیر نه ریټایر شو چې دماغ وسیږي
هغه کې زه تاسو ته تفسیر کوم ته خو ګورې تېر کړی دې باندې سوي دي پوندې خرابې شوي دي اوس څه کوي موږ ته کېناست هېرته دا زه تاسو ته ویلې مو مطالعه کړې ده تاسو ته تپوس کوم که څوک تاسو ته وایي ډاکټر چې کله لګیا شي ډاکټر چې وایي چې څوک چې ډاکټر یم او پنسینیر به شوی حکومت لري کړی چې ته بس پنسینیر یې هغه نه به دغه کښېني چې زه جوش چلوم تاسو یې منئ یو د قرآن مجید ته آسان میلاو شو یو د حدیث آسان میلاو شو نو علم په تعلم سره ده علم په څه ده په تعلم سره په زده کولو سره ده دا به زده کوي دا سینې په سینې راغلی ده دا به زده کوي یو دویم بیا په هغې علم باندې عمل کولی دریم چې کومه ده بیا هغې ته ذکر الله کثرت د ذکر ته راوړو چې دا طالب لنګۍ دې وویله چې د الله رب العالمین ذکر نه غافل نه شي چې څومره لوی کار کوي هغومره به ډېر ذکر کوي ذکر کثرت کوه تورم دا دی ته یې چې صحبت صالح اختیار کړه څه شو صحابي ته صحابي نه ویلي یې اوس به تاسو ته دا خبره وکړو په دې باندې چې حضرت مولانا عمر فاروق صاحب تاسو ته اخوان ډېر کو ویل نه درکې اخوان ځکه چې دا د عمر فاروق رضی الله عنه د خپل دا د مولانا نوم ټیټ ته وینه دا ته بېادبي وکړو چې موتور اوس ګستاخي وکړه ځکه چې څه شه ده د نه ما خو څه په کار وه ته دا ویلې واخیستله اوس که څوک وایي چې شیخ الاسلام حضرت مولانا عمر فاروق خوند یې ډېر کو شیخ الاسلام غوټه مرتبه ده ټول نه خو ځکه خوند نه کوي چې شیخ الاسلام نه هغه مخکې پوست لاړ ده چې هغه کله پوست لاړو نو ما یې کوزه پاتې شوله نو ته وایي توهین کوي که نه هغه صحابي ده څه ده صحابي ده صحابي پهلې ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحبت یې اختیار کړی ده نن صحبت ورک شو ټولې خبرې واوره دکې د ریکارډو کې بند کړه داسې کې واوره ته خو واخورېدې خو صحبت خو د حاصل نه شو تاسو ګورئ دا ځکه د اصلاح د خلکو نه کېږي اصلاح کېږي په څه سره په دغو څلورو شیانو سره علم اور عمل او ذکر الله کثرت او بل څه صحبت صالح صحبت صالح الله رب العالمین جل جلاله ما معاف کړي د فی غرض موتوس توان دا خبره کړې وه چې زه کې طالب علم په حیثیت نه اوسم دا بالکل لپاره د مو ذهن کې نه تشدد د علماو مخزه خبرې وکړو خو چونکې چې ټول طالبان خبرې وکړي نو زه د طالب نه یو طالب مو خبرې وکړي الله رب العالمین جل جلاله چې مو کومه خطا یې کړې ټول الله تعالی معاف کړي او الله رب العالمین جل جلاله تاسو د علم مبارک